رمضان دغه میاشتې په فضایلو کې او په احکامو کې یو حکم دی چې په دې میاشت کې د هر مسلمان دپاره دا سنت طریقه ده چې کم از کم د قرآن کریم یو ختمه په مانځه کې وکړي، د تراو په منځ کې، یا قراءتن تلاوتن لکه امام لولي، او یا سماعن لکه ورپسې مقتدیان ولاړي امام وی نو د ختم دی قراءتن او تلاوتن او مقتدیان اوري نو سره دوی ختم هم اوشو سماعن په اوریدو سره. نو قرآن کریم خو الحمدلله مونږ تاسو ټول کال ولو او الله دې مونږ تاسو د قرآن د لوستلو توفیق را نصیب کړي. لیکن راشه د رمضان دی میاشتې ته دا عزت الله ورکړی دی چې د رمضان په میاشت کې مسلمانان ختم کوي په مانځه کې. دویم دا ختم کوي په عام مانځه کې هم بلکې په د جمع په منځ کې په جماعت سره. نو لکه څنګه د جماعت فضیلت زیات دی د انفرادي منځ نه، نو کم ختم چې په مانځه کې په جمع سره وشي د دې فضیلت به هم د عام تلاوت نه زیاتي. او بله ده چې دا ختم مسلمانان عام طور سره چې مونږ تلاوت کوو نو په ناستې کوو، او د رمضان د میاشت په دې تراو کې مسلمانان د قرآن چې کوم ختم کوي نو دا په ولاړه. او یقیني خبره ده چې د قرآن د ولاړې اجر او ثواب هغه د ناسې نه زیات دی. او بل چې دغه قرآن کریم مسلمانان چې د هغې ختم کوي نو ځان له چې سړی لګي نو 99% مسلمانانو خو تجوید نه دی کړی. د قرآن د لوستلو چې کومه صحیح طریقه ده، قرآن وی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن به په ترتیل سره لولي نو په هغه طریقې سره نشي لوستی. او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله داسې قرآن لوستل چې د لوستلو طریقې صحیح نه وي د هغې ثواب، او داسې قرآن لوستل چې د هغې لوستل صحیح وي د هغې د ثوابونو د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی. نو الحمدلله په تراو کې قاریان چې قرآن لولي نو په صحیح طریقې سره یې لولي او د غلطي امکان پکې امني. ځان له چې سره لولي د دنیا غلطیانې کېږي، ځکه چې فاتح ورپسې ولاړي په دې کې وشي فورا هغه وله فتحه وشي. نو دا برکات الله جل جلاله چا ته ورکړي دي؟ د رمضان دی میاشتې ده. 354 یا 55 شپې دي د کال، او په دغه 355 یا 54 شپو کې په ټولو کې افضل ترین شپه چې هغه د دې امت خصوصیت دی، نورو امتونو ته الله نه ده ورکړي، هغه د لیلة القدر دا شپه ده. او دغه شپه الله پاک د رمضان دی میاشتې ته ورکړې ده. د قدر دا شپه د کال په نورو 11 میاشتو کې نشته دي. دا عزتونه الله ورکړي. بل عزت الله جل مجلوه رمضان دی میاشتې ته دا ورکړی دی. حدیث کې راځي چې کله به د رمضان میاشت شروع شو نو د اول شپې نه راواله د اخر شپې د رمضان پورې به هر شپه جبریل راتلو. د نبی علیه الصلاة والسلام سره به ملاقات کولو
او درش دام نشي تل راتل بلکې ډیر ساته پوری به ایثارو او دا الله پیغمبر به هغوی ته قرآن اورولو او جبریل به دا الله پیغمبر کان یدارس القرآن او فیعرض النبی صلی الله علیه وسلم علیه القرآن حدیث کرانی دا الله پیغمبر به قرآن تلاوت کولو جبریل به وږي نو ټول رمضان بشي تیریدو نو جبریل علیه السلام او دا الله پیغمبر با په شریک باندې د قرآن دور کړي ختم یې کړ کم رمضان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ آخرنی رمضانو نو په رمضان کې جبریل علیه السلام او نبی علیه السلام د یو بل سره دو ځله د قرآن دور کړي نو دا عزت الله پاک د رمضان د میاشتې دور کړي او د رمضان د میاشتې په ثوابونو اجرونو برکاتو کې فضایلو کې یو فضیلت دا دی چې څنګه د میاشت داخله شي نو الله پاک د یوې فرشتې ډیوټي مقرره کړي او په دنیا کې دوه قسم خلک دي یو قسم خلک داسي چې هغه کال یولس میاشتې لګي د دین په احکامو کې په عباداتو کې څوک تعلیم کوي څوک تبلیغ کوي څوک درس ور کوي څوک ذکر کوي څوک نور خیر کارونه کوي او نعوذ بالله امدغه مسلمانانو کې ډیر خلک داسي چې کالو یولس میاشتې هغوی په ګناهونو کې لګي یو ګناه بل ګناه بل ګناه بل ګناه نو حدیث کې راځي چې الله پاک فرشته مقرر کړي او هغه فرشته د نور د پریواتون راواله د شپې د اخره پوري د زمکي اوسیدونکو بندګانو ته دو اعلان کوي یو نیکانو خلقو ته او یو هغه خلق چې هغه بد خلق د ګناهونو کې مبتلا دي نیکو خلقو ته دا وایي یا باغی الخیر یا باغی الخیر ابشر او بباسی روایتو کہ یا باغی الخیر یمم اے دا خیر تالاش کون کیا بندہ شابہ تک رشا اور لگا میاش کی دی دا خواری لگ نور مسکا زیادہ کا او دا منډه دې لږ نورم زیاته کا عبادات لږ نورم سیوا کا ذکر راځي عائشه صدیقه فرمایي چې کله به د رمضان میاشت راغله نبی علیه السلام با لنګ مبارک کلک وتړلو او لکه یو سړی بلا تشبیه ځان کبډي ته تیاری کنه د الله پیغمبر عبادت ځان څنګه تیار او نبی علیه السلام د رمضان په میاشت کې بستری ته نږدې نه راتلو عبادتو کې به مشغول او دویم اعلان هغه خلکو ته کوي چې هغې کال یولس میاشتې زیات ژوند او زندګي نعوذ بالله په ګناهونو کې تیر کړي نو فرشتو یا باغی الشر اقصر اے پا گناہونو پسی گرزی دن کیا تلاش کی ان کیا او دا گناہونو حریصا لگ حیاو کا لگ اشرمی گا لدی میاشی ادب او احترامو کا او لگ دی دے گناہونو نا بریک اونی سا رئیسار سا کم از کم پا دی میاش کی گناہونو مکو او دا رمضان دا میاشتی یو بل فضیلت دا دی چې
پدې میاشت کې الله جل جلاله په خپلو بندګانو ته د یو څو عباداتو ترغیب ورکوي. حدیث کې راځي د رمضان د میاشتې په هر شپه کې الله جل جلاله براه راست په خپله بغیر د واسطې د فرشتې نه د خپلو بندګانو ته دا ترغیب ورکوي هل من تائب زما پر ګناهګارو بندګانو کې څوک توبې ته تیار دي نتوبو له چې دې توبه قبول کړم هل من مستغفرین زما دغه بندگان چې ځانونه په ګناهونو کې لړلي دي څوک دې ته تیار دي چې زمانه د بخنې سوال وکړي فاغفر له وبخم او فهل من داع شته زما په دې بندگانو کې داسې کس چې هغه زمانه څه دعا ووایي فنستجیب له زي دعا قبول كما او هل من سائل سوق سوال گرشتا چه دی زمان دسشی سوالو کی فنوحتی سؤلا او سچ دی رانا غواری اغزول ورکم نو دا دی سلور خبرو ترغیبهم اللہ ورکی توبیت سوکشتا تیار بخنی غوښتو ته څوک تیار دي دعا ته څوک تیار دي څوک سوالګر شته سوال کولو او ورسره الله پاک وعده هم کوي چې دا سلور خبرې چې څوک زمانه واړي زه به منم او دغه میاشتې په فضایلو کې یو اهم ترین فضیلت هغه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د رمضان د میاشتې د روزو نه علاوه نور څومره عبادات الله جل جلاله په خپلو بندګانو مقرر کړي دي نو الله پاک هر عامل هر عابد ته د هر عبادت ثواب ورکوي او ثواب ورکوي کم سے کم 10 درجه او زیات یضاعف لمن یشاء داغی حد نشت او در رمضان نمیاشتی در رجوع ببارک اللہ وی الصوم لی دا روجه دا زمانه فانا اجزی به دا دی روجی دا عبادت اجر او ثواب با روجه دار تا اللہ وی سے بخبر ورکوم داغی ورکر بز فرشتو تا هم نشم حواله کوم او د رمضان دغه میاشتې په فضایلو کې یو فضیلت ده دي چې محبوب پیغمبر فرمایي عمرة فی رمضان تعدل حجة د رمضان په میاشت کې عمره دا په اجر او په ثواب کې د حج برابر ده بعضی روایت کې راځي عمره فی رمضان تعدل حجة معي د رمضان د میاشتې عمره په ثواب کې د هغه حج سره برابر ده کوم حج چې زما ملګرو زما په ملګرتیا کې ما سره کړی دا عزت او دا حسبت الله پاک رمضان میاشت ورکړي بل حكم او بل ثواب دادي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه
څنګه چې د رمضان میاشت راشي د تمامو جنتونو تمامي دروازې کولو شي. بعضی روایت فتحت ابواب السماء د آسمانونو دروازې الله کولوږي. بعضی روایت فتحت ابواب الرحمه د الله د عرق د رحمت دعاګانې دروازې کولو شي. وغلقت ابواب جهنم او د دوزخ دروازې بند کړي شي. وسلسلة الشیاطین او سرکش شیطانان الله بند کی قید کی. دا اجرونه ثوابونه الله پاک دا چاته ورکړي دي د رمضان دی میاشتې ده. او بل اجر ثواب دی محبوب پیغمبر فرمایي لكل صائم دعوة مستجابه. د هر روزدار دعا بخامخه الله قبله. دا عزت دا برکت الله پاک د رمضان دی میاشتې ده ورکړي. او ان لله عتقاء عند كل فطره حدیث کې راځي د هر افطاری په وخت کې الله جل جلاله د خپل هغه بندګانو چې د ګناهونو په وجه باندې دوزخ اور د ځان د بار تیار کړي الله جل جلاله د هر افطاری په وخت کې شپېته زره دغه چې ګناهګار خلک د روزې د برکته د دوزخ د اور نه آزادۍ. او بیا چې کله د اختر ورځ شي 30 مره وایي 10 زره شپېته زره خلک الله جل جلاله د دوزخ د اور نه آزادۍ. دا ټول برکات الله پاک د رمضان دی میاشتې ورکړي. الله جل جلاله دغه برکات موږ تاسو ټول ته په خپل فضل سره نصیب کړي. ورونو روزه دا صرف د پښمنی او د افطاری نومه نه دی. بس پښمنی وکاو د سرخان د افطارو نړک د پیکولو د شهرو نړک. او رمضان او روزه صرف د خوراک او د سکاک نه خوري د بندولو نومه نه دی. دا یو روحانی تربیتی کورس دی. الله پاک د خپل مسلمان بنده د باره مقرر کړی دی. د دې اصل روح چې کوم دی هغه دا دی چې د هر روزدار مسلمان په زړه کې د الله یره پیدا شي. د هر مسلمان روح د دنیا نه لږ ووري او قیامت هغه را مخې ته کړي. د رمضان د میاشتې او د دې د روزې اصل مقصد دا دی چې مسلمان خپل بدن او د بدن هر اندام په عبادت او په طاعت باندې اموخته او عادت کړي. د رمضان د میاشتې د روزو او د دې میاشتې اصل روح هغه مقصد دا دی چې هر مسلمان خپل نفس ته واګي واچي او د خپل نفس او خواهشات د ګناهونو نه راایسار کړي. او د رمضان د میاشتې او د دې د روزو اصل روح او مقصد دا دی کال یولس میاشتې دی په مادیاتو باندې خواري او محنت کړې ده. اوس په روحانیاتو باندې عمل وکړه، باغی باندې محنت وکړه. د رمضان د میاشتې اصل غرض او مقصد دا دی چې ټول کال دی خواري کړې ده د بدن او د جسم د ضرورتونو په پوره کولو باندې. بدن دې ساتلې دي، پټ کړی نه دي. اوس د رمضان په میاشت کې به بدن کې دنه یو پټ طاقت پروت دی چې د هغې نوم روح دی. لږ په هغې باندې څه وکړه، هغې باندې خواري وکړه، هغه صفا را صفا کړه. د رمضان د میاشتې او د دې د روزو اصل غرض او مقصد دا دی مسلمانان ورونو چې د مسلمان د بدن د هر اندام د هرې ګناه نه روزه شي او داسې خوف، داسې یره د آخرت، داسې فکر د مسلمان په زړه باندې غالب شي
چې دی په توره تیاره کې ناسي هم د ګناه نه رامنع کوي او چې دی په بیابان کې ایکي یوازې وي هم د ګناه نه رامنع کوي د دې نوم دی تقوا قرآن کې الله د روژې همدغه مقصد ذکر کړی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون د روژې د مشروعیت مقصد هغه تقوا ده او تقوا د دې شیانو نوم دی چې کومه درته بیان الله پاک دې به ماته من عمل توفیق راکړي او الله دې به تاسو ته توفیق درکړي او یو دعا ده الله پیغمبر موږ ته ښودلې ده عباد بن صامت وایي چې کله به د رمضان میاشت رانږدې شوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات دې کلماتو ترغیب به راکول دا به راځي ذکرولې اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه عني متقبلا اللهم سلمني من رمضان اے زما ربا د رمضان میاشت را روانه او د رمضان میاشت ته می د هر قسم امراض او بیمارو پریشانو تکلیفونو بس اوساته او د رمضان میاشت زما د پاره د هر قسم پریشانو او د غمونو پاک اوساته او د رمضان په دې میاشت کې زما اعمال په عافیت سره قبول کړه نو الله جل جلاله دې دغه دعا د خپل حبیب زمونږ په حکم قبول کړي او الله دې د ټول مسلمانانو په حق قبول کړي الله دې موږ او تاسو ثبت لګي اوس سره روغ دي کنه بس بیمار ایکسیډنٹ لګوس نه ته فلانه کاروش نو الله پیغمبر خو دا دعا نه کوي چې یارانی به کړي د دنیا مواد به راجمه کړي او اشعار به راجمه کړي بادیانې به کورون ته راوړي دشمنی به کوم دا به کوم هغه به کوم او هغه میاش کې هغه نه ونانی به داسې بیماری کې مبتلا شي ارسه به بند پاتې شي اللهم سلمني من رمضان او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د شعبان میاش به خو خوشاله کې تیر شي او د رمضان په میاش کې به داسې پریشانی در باندې راشي چې ارسه به نه پاتې د الله پیغمبر ما ولا روح کا او د رمضان میاشت نه ما د پریشانونه سکه خالی کا او دغه نه ځان بس ستړی بکې د دنیا خوارياني به وکي او الله به یو عمل من دي قبول بیا وسکه نزګه د الله پیغمبر وی شي الله وسلامات یا حیا عزت سزا د رمضان میاشت زما د عمل سکه قبول کا الله دې قبول کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم